الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر خرم سلیم. زه تاسو ته په پروګرام صحت او زندگی کې هرکلی ویم. نن به موږ خبرې کوو زموږ د خبرو چې کوم ټاپک دی هغه دی ذیابطیز، ډایبټیز یا شوګر چې په پښتو کې وایو. موږ به دا وایو چې د شوګر چې دی دا کېږي څه وجې نه، د دې څه علامات دي، د دې تشخیص څنګه کېږي او د دې علاج څنګه کېږي، او که د دې علاج ونه شي نو هغې وجې نه انسان ته څه نقصان کېدی شي. ټول نه لومړنی خو موږ دا ګورو چې شوګر چې دی نو دا پته به څنګه لګي چې دا کم کس ته شوګر دی، مطلب د دې علامات څه دي. نو ټول نه عام علامات چې کوم دي نو آدای چې انسان ته چې دی نو ډېره زیاته لوږه لګي، انسان وږی کېږي، ډېر زیات خوراک بار بار کوي او بیا هم وږی کېږي. انسان ته چې دی نو ډېر زیات تنده لګي، ډېر زیات تږی کېږي، ډېر زیات اوبس کي، او دې نه علاوه تشې متیازې راځي. په انګریزۍ کې یا میډیکل ټرمینالوجي کې دې ته چې دی نو پولیفیجیا، پولیډیپسیا، پولیوریا وایي. دې نه علاوه ډېر زیات د شوګر مریضان داسې وي چې د هغې زخم نه ټیکېږي، خپې خرابې شي، یا بغیر د دې علاماتو چې دی بغیر د دې علاماتو هغې ته ډېر زیات نقصان وشي، مطلب فالج وشي یا ګردې فیل شي او هغې ته پته هم نه وي چې هغې ته شوګر دی. مطلب د شوګر د علامات راتلو نه مخکې شوګر د هغې په جسم کې ډیمیج کړي وي. نو اوس سوال دا پیدا کېږي چې کومو کسانو ته شوګر وي او هغې ته به پته څنګه لګي چې موږ ته شوګر دی، چې علامات ښي ورته نشته نو پته به ورته څنګه لګي. دې دپاره چې دی نو دا میډیکل ساینس دا ریکمنډ کوي چې هر هغه انسان چې د چا عمر 40 کالونه بره دی، څه کتابونه خو دا هم وایي چې د چا عمر 25 کالونه بره دی، او خاص کر هغه کسان چې د چا په خاندان کې پلار، مور، رونه، خویندې، تره، ماما، زامنو کې لکه شوګر بیماري، بلډ پریشر زیات وي، هغه کسان دی له پکار دي که دوی ته څه علامات نه وي چې دوی عمر ته ورسي نو دی له پکار دی چې د شوګر یو ټیسټ کوي، بغیر وجم کوي، دې ته انول سکرینینګ وایي، هغې کې اکثر پته ولګي. اوس انول سکرینینګ کې نارملي چې دی نو د انسان د وینه کې چې کوم د شوګر یعنې د خوږوالي چې کوم مقدار دی، ګلوکوز به ته موږ ویلی شو، هغه د 100 نه کم پکار دی په نهره باندې. که چېرې دا په نهره باندې د 126 نه زیات وي نو زیات غالبا امکان دا دی چې دې کس ته شوګر دی. دې نه پس چې دی نو چې کله د شوګر تشخیص وشي هغې نه پس د علاج طریقې ډېرې دي. ټولو نه اسانه او ښه طریقه دا ده چې انسان چې دی نو بغیر دوایانو پرهیز چالو کړي، ورزش چالو کړي او خپل خوراک چې کم کوي هغې کې تبدیلي راولي. روزانه تقریبا په ورځ کې 20-25 منټ واک کوي یا جاګینګ کوي. دې سره سره چې دی نو داسې خوراکونه کوي چې هغې کې خواږه کم وي، یعنې سبزیانې او فروټ چې دي دا پکې زیات وي، او روټۍ، خواږه، چینی او دا کولډ ډرینکس چې کم دي وغیره دا شیزونه چې دی نو دا کم زیات. چې شوګر کله آغاز وي یعنې شروع کې چې کله شوګر وشي انسان ته نو بغیر دوایانو که انسان ورزش کوي، خپل خوراک خیال ساتي نو بغیر دوایانو شوګر کافي حده پورې کنټرول کړی شي. دې نه علاوه چې دی نو وزن کمول کې شوګر کېږي هم زیاتره هغه کسانو ته چې د چا وزن زیات وي، نو که وزن انسان خپل کم کړي نو کافي حده پورې شوګر کنټرول کېدی شي. که دې سره سره که دې وزن کمولو، خوراک تبدیل کولو او ورزش کولو سره د چا شوګر کنټرول نشي نو هغه کس له پکار دی چې دی نو بیا چې دی ډاکټر ته خامخا لاړ شي. چې کله ډاکټر ته لاړ شي نو بیا د علاج کولو طریقې هم ډېرې دي. څه دوایانې دي چې هغه چې دی نو د انجکشن په شکل کې میلاویږي، څه ګولیانې وي. انیشیلي سټارټ کې اکثر چې دی نو ګولیانې ورکوي، ټیک ده، او چې کوم کسان ګولیانو سره نه ټیکېږي هغې ته چې دی نو بیا ستنې، هغې ته چې انسولین وایي، انسولین ستنې ورته لګوي. د شوګر د علاج چې دی نو دا ضروري ولې دی؟ ضروري ځکه دی که شوګر کنټرول نشي، د دې بر وخت علاج ونشي نو دې سره چې دی نو د انسان د سر د ویښتو نه واله تر خپو تر نوکه پورې هر اندام چې دی نو دته نقصان رسي. خو نقصان دونه پرورو رسي، دونه زیات کالونو کې رسي، بعض اوقات 15-20 کالونه واله 25-30 کالو پورې علي چې انسان ته پته یې نه لګي. دې دپاره زیات خلکو ته شوګر وي، ښه زیات شوګر وي، خو هغې خپل علاج نه کوي ځکه چې ډیمیج روان وي، نقصان روان وي، خو دونه پرورو روان وي چې هغې ته داسې لګي چې به زه ټیک یم.
نو چې د دې علاج چې سم ونه کړی شي نو زیات انسان ته چې دی نو هارت اٹیک کیدی شي، مطلب زړه مسله کیدی شي، فالج کیدی شي. کوم حصې ته نقصان رسېدلی وي د انسان د دماغ، هغه حصه چې د انسان د جسم کم حصه اعضاء کنټرول کوي هغه بیا کار پرېږدي. دې نه علاوه د شوګر مریضانو ګردې ډېر زیات فیل کېږي. که تاسو د ګردو وارډ ته لاړ شئ، نیم نه زیات هغه مریضان چې چاته ډایلیسیس کېږي او د وینې صفا کولو ضرورت هغوی ته راځي، هغه کې نیم نه زیات چې وي هغه د شوګر مریضان وي. د ګردو د خرابتیا چې دی نو هغه شوګر سره ډېر زیات تعلق دی. دې نه علاوه د انسان خپې چې دی نو هغه ډیمیج کېږي. پکې انسان ته دا پته نه لګي چې دی دا څه شیز ګرم دی که یخ دی. په ګرم شیز باندې خپه کېږي، خپه یې وسوځي، هغه ته پته هم نه لګي چې دی نو دا خپه مې سوځېدلې ده، خپه کې زخم شوي. دې حده پورې چې تاسو په ډېر انسانان د سړي ښځې تاسې کتلي وي چې هغوی نه خپه کټ کړي، دې وجې نه چې خپه یې د شوګر د وجې نه خرابه شوي. دا هر یو اندام ته د شوګر د وجې نه څه نقصان رسي، دا هر یو چیز به مونږ انشاءالله په ډېر تفصیل سره ډسکس کوو. دا دونه غټ ټاپک دی چې په دې باندې که مونږ پوره رزم خبرې وکړو دا ختمېدی نه شي. دې لپاره مونږ ترتیب داسې جوړ کړی دی چې یو چیز به یو حصه به د انسان دماغ، د انسان سترګې، د انسان ګردو خپو باندې څه اثرات راځي انشاءالله راتلونکي یو هفته کې به مونږ یو ډسکس کوو. تر بل پروګرام پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. الله پامان.